دعا د قرآن عظیم الشان نا چې پاغي په برکت سره سا عبادت قبلیږي، یعنی قبولیت د عبادت د پاره او حصول ایمان او طلب د هدایت د پاره دعا درې فائدې په دې دعا سره حاصلېږي. یو خدا دې چې ستا عبادت به قبول شي، او دویم ستا ایمان به کامل وي، او دریم دا دې چې الله پاک به تا ته هدایت نصیب کی. او دا هغه دعا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام غوښتي وا په هغه ټیم کې چې کله د بیت الله شریف تعمیر وکړه، نو الله پاک جل جلاله ورته دغه دعا د الهام په ذریعه باندې وښودله. دعا دا یو د ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اول سپارہ دا سورة بقرہ آیت نمبر 129 او 128 نمبر آیات دے. اول سپارہ سورت بقرہ آیت نمبر 127 اور 128. نو کم مسلمان بندہ چې رب ذوالجلال جل جلالہ نه دغه دعا غواړي، الله پاک بد دا درې واړه مرادونه سرته ورسوي.